اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ورانو کتونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د موږ کوم موضوع گفتگو هغه د روژې والا مسایل په باره کې و. د روژې والا مسایلو نه چې یوه ډیره زیاته مهمه مسئله او ډیره زیاته مبتلا به مسئله هغه د میاشتې اثبات کونه ده چې آیا میاشت ثابت شوی ده یا میاشت نه ده ثابت شوی. څه دغه چې رمضان میاشت اول څه اربندې کېږي رمضان میاشت ثابت کوله ده یا څه کومه ده د عید میاشت ثابت کونه ده چې آیا دغه عید شپه ده یا عید شپه نه ده، آیا اول شوال ده یا اول شوال نه ده. دی حواله سره ځنې څه مسئلې دي چې فکر ده هغه مسئلونه مو خبر وو و هغه مسئلونه چې کله خبر شي انشاءالله امید ده چې ډیرو دوستانو مرګلو ته به د سوال جواب هم سره میلاو شي. هغوی نه اول مسئله ده ما ته کوم ځای نه پاته ولګېږي چې دغه اول میاشت ده یا د رمضان یا د شوال. نمبر 1 هغوی نه اول خبره څه کومه ده دغه چې انسان په خپل سترګو باندې میاشت وکسي. که چیرې انسان په خپل سترګو میاشت ولیدله بس هغه دپاره که عید میاشته وي عید ده، که هغه دپاره رمضان میاشته وي رمضان ده. که تمام دنیا دغه مخالفت وکړي هم خو چې دی په خپلو سترګو لیدلی دی خپلو سترګو سره دی ته یقین حاصلېږي. دغه اول مسئله. دویمه مسئله دی کې دغه دی چې خپله مو نه دی لیدلي خو نورو خلکو ولیدله هغه نورو خلکو نه ماته یقین حاصل شولو اطمینان حاصل شولو زه ماته اطمینان شولو چې انشاءالله میاشته لیدلی شوی ده. نه دې صورت کې هم که عید وي عید سره کولی شي، که رمضان میاشته وي رمضان میاشته روژه په کار ده ونیسي. دریامه طریقه دا ده چې زیاتو خلکو نه دی لیدلي چې ماته اطمینان حاصل شي، بلکې دوه کسانو ولیده خو دوه کسانو عادلانو ګواهي ورکړله. تا ته یقین وي چې دغه کسان په درویغ نه یي، دا موثق کسان دي، په درویغو باندې نه دي مروب و تا ته یقین وي چې دغه عادلان کسان دي. لذا که چیرې هغوی ګواهي ورکړي دوه کسان چې میاشته مو ولیدله لذا تو دوی سره بیا عید هم کولی شي و که روژې میاشته وي روژې میاشته هم سره نیوللی شي. بله څه کومه دی کې مسئله څلورمه لیاره دغه دی چې دېرش ورځې کومه تېر شوي میاشته وي هغه باندې تېره شي. مثلا که روژه میاشته نه شي شعبان میاشتې دېرش ورځې پوره شي. ویلې اسلامي میاشتې چې کومې دي مو سره 31 و دی نه نشته چې وایي چې دغه 31 تاریخ دی یوویشتم نه څه دی یو دېرشم تاریخ دی. یو دېرشم تاریخ مو سه اسلامي میاشتو کې نشته، یا 29 دی یا 30 دی. که دېرش ورځې پوره شولې د بلې ورځې ته که رمضان هغه وي میاشته وي خو رمضان میاشته، که بیا شوال وي چې دېرش روژې پوره شولې بیا د شوال میاشتې اول دی. لذا عیدو سره کولی شي. و پنځمه لیاره دا دی چې که چیرې حاکم شرع حکم وکړي ولی فقیه حکم وکړي چې نن اول رمضان دی یا اول شوال دی. دغه فتوا څه کومه ده پنځم څه کومه ده امام خمینی رحمت الله علیه، مقام زمیر رهبری، مرحوم بهجت، آقای فضل الکرانی، آقای مرحوم تبریزی و مرحوم بهجت نوری همدانی اټولو مرجع او ازامو دغه فتوا ده چې چیرې حاکم شهر حکم وکړي چې دغه اول شوال ده یا څه کومه ده اول رمضان ته فکر ده هغه سره ته عید هم وکړي و هغه سره فکر ده روژه هم ونیسي. اما آیات الله خویی و آقای سیستانی بزرگوار دغه پنځم هغه نه ګڼي معتبر نه ګڼي، هغه دغه څلور لیارې معتبر ګڼي. دې کې څه کومه ده مخکې څه کومه ده ځنه څه مسئلې نورې هم دي هغه مسئلې هم په کار ده بیان کړلی شي. اول دغه کوم ستاره شناس دي کوم منجمان دي آیا هغوی وینا په مطابق باندې ته ویلی شي چې دغه اول میاشتې یا اخیر میاشت اول نه ثابت؟ ایدی ولا جواب داده څه نه، مگر دا څه انسان ته هغوی ذریعه یقین و اطمینان راشي. دویم څه کومه دی ډېر خلک دغه پوښتنه کوي نه الله میاشت څه کومه دی نن ډېره غوټه وه بیا بیګا حتما اول شوال و. نه د میاشتې وړې شوه نه نرۍ شوه نه د میاشتې غوټې شوه نه. دې کې هېڅ قسم ته کې اعتبار نه لري چې اول دی یا دویم دی، دغه هم معتبره نه دی.
بل چې کومه دي کې مسأله ده هغه پښتنه ده غده ډیر خل دغه سوال کوي چې ز پاکستان کې پاکستان کې ما میاشت ولیدل شو آیا ایران کې یا افغانستان کې یا مثلا بل ملک کې زه سره عید کول شم یا عید نشم کول یا سره روزه نیول شم یا روزه نشم نیول یا حتی شهرونه یو شهر کې میاشت نیولې شوی دی بل شهر کې څوک ده نه ده لیدلی شوی آیا زه عید کول شم آیا زه روزه نیول شم یا نه دا هم اعتبار نلري فایده نلري مگر دا چې هغه ملکونو افق یوي مگر دا چې هغه شهرونو افق یوي کچېره د هغه افق وسره یو ده د دې صورت کې یو شهر کې ولی شي بل شهر ولا هم سره عید کول شي یو ملک ولی شي دل شي بل ملک ولا هم سره عید کول شي به شرط دغه چې د هغه افق یو شي الله رب العالمین د موته د احکام شرعیه او صحیح منو کې زده کوونې توفیق وغو باندې عمل کوونې توفیق نهایت وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.